بسم الله الرحمن الرحیم. د حسن انتها د مینې زور د محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم. د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد. محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، محترم مولانا عطا الرحمن صاحب سیال جانشین د شیخ عنایت الرحمن صاحب رحمه الله، محترم ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب سیال جانشین د شیخ گور رحمان صاحب رحمه الله، او دغسې نورو مختلفو ځایونو راغلي مفسرین، محدثین، علماء کرام، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ټول نه لومبې بلنه مبارکي ورکوم هغه فضلای کرام ته چې اوس علماء کرام شو، چې د دې ځای نه به نن دوی فارغ شي، څنګه چې زمونږ حضرت مولانا اسماعیل صاحب ووي، خو د دې ځای نه پس چې فارغ شي نو په کار به شي. او زما دعا ده چې الله دې د دوی په علم و عمل کې برکت واچوي، الله دې د دوی د علم د دین اسلام او امت مسلمه د سرلوړۍ دپاره په کار راولي. محترمو، د فتنو دور دی، زمونږ ډیر ګران او ډیر سیال کشر ښاغلي اقبال شاکر صاحب چې څنګه تاسو ته ووی، زه دا خبره په ډاګه باندې کومه چې په شعر و ادب په میدان کې اقبال شاکر صاحب یو ځانګړی انداز لري، او خصوصا د غزل په دغه باندې د دومره عبور دی چې د دې دور د غزل نماینده شاعر دی. او غزل دا نه چې هغه د صفتونه یې د زلفو، د سترګو، د شونډو، هغې کې ډېرې د کار خبرې او ډېرې د دانش خبرې، ډېرې د پوهې خبرې. دغسې زمونږ غني غورځنګ صاحب دلته ناست دی، دا زمونږ ډېر ښه د اسلامي فکر او اسلامي نظریې ملګري دي. نو دوی ته هم پته ده، تاسو ته هم پته ده چې نن سبا د فتنو دور دی، چې کم شاعر را پاسي نو هغه د ځان د مشهورولو دپاره او د پیسو د حصول دپاره د هغې د جهاد افغانستان د وخت نه دا میشن و چې تاسو اسلام ته براه راست بدرد مه وایئ، د هغه روس د طرف نه به ورله پیسې راتلي. اوس ټول د امریکې غېږ لتلي دي، نو دا به ورته وي چې تاسو اسلام ته بدرد مه وایئ، مولا د خلکو د نظر وغورځوئ، ځکه چې د مولا په وجه باندې اسلام خورېږي او دا نوي نوي عالمان تیاریږي. نو زه لکه هغه چې کوم یو راپاسي نو هغه په مولا پسې لګیایي، لکه دلته یو دی هغه وایي چې څه د بلاګانو سره ژوند مې دی، خدایه د مولیانو سره ژوند مې دی. نو ما ورته وایي چې سم د رڼاګانو سره ژوند مې دی، شکر دی مولیانو سره ژوند مې دی. او ما ته چې مرام ښایي اسلام ښایي، داسې عالمانو سره ژوند مې دی. او ستا سره به ښایي د شرابو جام، نیکې مه نیکانو سره ژوند مې دی. او دلته یې و هغه وایي چې دا ستا د ډېرېدو دعا خو ما غوښتله خدایه، پوښتونه چې لښکر شوې زما نه شوې د مولا شوې. نو ما ورته جواب ورکړه چې رشته د عقیدت او د ایمان د کله شلیږي، ټول قام مې د ازل نه تر ابده د مولا دی، په غوږ کې له اذانه تر مانځه د جنازې، پښتون خو د زیږون نه تر لحده د مولا دی. او بل یو دی هغه د قاري مقام، لکه مطلب دا دی چې د قرآن په وجه باندې موږ ته خپل شیخ صاحب اسماعیل صاحب د قرآن په حواله او د قرآن د عظمت په حواله چې کوم هدایات راکړه، نو د قاري مقام د قرآن په وجه باندې څومره اوچت دی، او هغه ورته وایي چې څو ګوټونه که حرام دي څو لوګي کوه قاري صاحب.
نو هغه ته ما وی چې ګوډ دستی کوه شاعره، ګوډ دستی کوه شاعره، بیا لوګي کوه شاعره، قاری پرې د خپل قرآن ته ته ټاخني کوه شاعره، ډومبق ډومبق شاعري ده ډومبقي کوه شاعره، او چې نشش لاندې باندې بیا پوکی کوه شاعره. دا لاندې پوکی خو تاسو پیژنئ. نو دا الحمدلله دا زه په نمود و نمایش باندې نه ویم، زه خپل ځان د دې علماء کرامو شیخ نصیر احمد صاحب زمانه یې شو د داسې علماء کرامو د خپو خاورې ګڼم او د دوی دفاع په ځان باندې فرض ګڼم او دا د یو کفري سازش مقابله ګڼم، حالانکې د دې ماته څه معاوضه نه میلاویږي، خو زه په هر ادبي میدان باندې الحمدلله د دغه خلکو مقابله کوم. د دې موقع مناسبت سره زه چې څه ویل غواړم نو شیخ عنایت الرحمن صاحب سره زما د والد صاحب ډېره نږدې ناسته پاسته وه، د هغې په وجه زمونږ هم ډېر ځله د هغوی ملاقات د هغوی زیارت کړی و. نو لومبی د هغوی په هکله یو نظم ویم، احساس له بیداري که چا ورکړې هغه ته وي، شعور له سرداري که چا ورکړې هغه ته وي، د علم په سپرلي دې ټوله سیمه لاله زار کړه، د ژوند هره پیرزو دې د اسلام له علم زار کړه، د رنګ او نور یو ښکلی امتزاج و ستا په ذات کې، زړه پورې نمونه د علم و فضل وی حیات کې، په دې سیمه چې نوم هم د توحید اخیستل ګران و، بوتان نه و خو دلته هر یو کار له باباګانو، تا زړونو کې راسخ د یو الله وحدانیت کو، د شرک مخه دې ونیوه بېځانه د بدعت کو، په روح د قرآني علم ژوندی وي ګړندی وي، د فقه او حدیث پوهه کې هم د سر سړی وي، که درس و که تدریس ستا د عمر وظیفه وه، استاز د استادانو وي څه لویه د رتبه وه، چې ستا سره د چا مناظره وه هغه پړو، په ټولو زورور به همیش ستا د علم سرو، ملګري د باطل به ستا له نومه وارخطا و، د حق د ډلې خلک به ډاډه په علم ستا و، ایوان د اسمبلۍ د ګواهي په حق ګویې کړي، د علم خاوندانو هم فخر ستا په زندګۍ کړي، منم چې د کثرت د نظرونو نه پناه شوې، ته لاړې موږ دې پرېښودو زمونږ نه جدا شوې، خو بیا هم ستا د علم ستوري هغسې پړقېږي، نن ستا له شاګردانو ځینې ستا علم خورېږي، ته نه مرې چې ستا علم خو مرام د ژوندانه دی، بې شمېره شاګردان د فیض عام د ژوندانه دی، تر څو چې دا نړۍ وي نو ستا نوم به جاویدان وي، انځور به په زړګو کې شیخ عنایت الرحمن وي. دا نظم د موقع مناسبت سره زه اکثر دا خبره کوم چې یوه موضوع وي او داسې نوي نوي ایشوز پکې راشي، خو یو دوه درې واقعات زما په دې ذهن باندې داسې نقش شوي دي چې هغه پکې زه خامخا شامل کم. هغه یو لطیفه را یاده شوه، جایز مذاق خو زمونږ علماء کرام ناست دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړی و، یو سړي سره څادر کې غوټه وه، نو یو ساده غوندې سړی و، هغه ته وي که تا ووایي چې په دې کې څه دي نو د هګۍ سته، او که تا ووایي چې څو دي نو 12 واړه سته، هغه ورته وایي زه زبرګ خو نه یم، څه لږه ډېره نښه پته یې خو راکړه که نه، نو ده ورته ووایي چې په منځ کې زیړې دي او د پاسه سپینې دي، نو هغه داسې یو ساعت سوچ کو وی اوس پوه شوم، نو وی څنګه پوه شوې؟ وی مولۍ دې سوری کړي او ګازرې دې پکې ورکړي دي. نو موږ هم اکثر بیا داسې چلو کو چې هغه یو نظم سوری کو هغه پکې شامل کو، طالب چې په تعلیم او تعلم باندې مولا شي، د علم په روښانه تسلسل رڼا رڼا شي، د هغه رڼاګانو سرچینې زموږ سره دي، علوم نبوت له مدرسې زموږ سره دي، چې دلته په درګۍ کې جامعه رحمانیه ده، دا هم د خوږ اسلام د رڼاګانو سرچینه ده. الله دې مولانا عطاالرحمن عمر ډیر کی، الله دې دا ښاغلی د عظیم بابا پسیر کی، الله دې زمونږ شیخ نصیر احمد عمر دراز کی، الله دې د امت رهنمایۍ لره جواز کی، دا ختم د سپیڅلي بخاري دې مبارک شي،
د هر یو سیال فاضل دستار بندی دی مبارک شي دستار د فضیلت چې د فاضل د سر زینت شي لایق د امامت شي او قابل د قیادت شي دا سوق دی چې الحاد او دهریت ته لارې نیسي د شرک له سره تیر دی او بدعت ته لارې نیسي دا سوق دی چې شاهان دی ملنګۍ او درویشۍ کې د فقر استغنا په بام ولاړ دی په سیالۍ کې دا سوق دی چې اخلاص او محبت وظیفه ده وحدت د مسلمان د ټول ملت وظیفه ده ملګرو دا هغه چې وارثان د پیغمبر دي بیرویه بیریا د رڼاګانو هم سفر دي خو بل خوا د آکسفورډ او ایچیسن طالب علمان دي دننه انګریزان دي که بهر مسلمانان دي پیسې دین ایمان دی نه په دین نه په ایمان دي په منګه حکومت کوي د غیر و دلالان دي که داسې پرګنې په خاخو او ډیزۍ سکړم والله د مدرسې د چڼې نوک په پې ورنکړم چې څومره دې وطن کې واکداران دي غلامان دي په دې وطن کې ډېر سیاستدان دي غلامان دي چې څومره په کرسو ناس افسران دي غلامان دي یوازې غلامان نه دي شکمار دي او ډاکوان دي د دې ولس د دې خاورې د سټې دشمنان دي الف انار کې ذهن غلامۍ نه مخکې نه ځي د سر او مال د یرې او کرسۍ نه مخکې نه ځي زما د اسلام رونو د سر او مال د یرې او کرسۍ نه مخکې نه ځي زما د اسلام رونو غیرتي مسلمانانو په ننګ د خوږ اسلام د سره تیرو قهرمانو راځئ چې خپل بچي د مدرسې په لوري بوزو چې نوې کل مکې او مدینې په لوري بوزو تعلیم د لارډ میکالې د نظام محتاج نه دی ولس مې د غلام ابن غلام محتاج نه دی زمونږ مدرسې او جماعتونه منبرونه هم دادی د اسلام مورچلې دادی سنگرونه دا ځکه خو زمونږ مدرسې په نشانه دي د علم او حکمت دا خزانې په نشانه دي د آرمی پبلک سکول پیښه وړه خبره نه ده توده به وي تودخه د سړه خبره نه ده موږ هم د دې ګلونو قتل عام باندې خفه یو موږ هم په دې وحشت ظلم سرسام باندې خفه یو خو نن چې زور او شور دی نو دا مخکې ولې نه و چې بل په هر چا اور دی نو دا مخکې ولې نه و بچي د افسرانو او خانانو بس بچي دي دا نور ګینې ډیران کې ټوکېدلي خریړي دي زما د خدای په کور کې مړې کوترې نه هېرېږي زما د جامعه حفصه تور سرې نه هېرېږي چپلې او بستې پرې کړې ګوتې په ملبه کې زمونږ د پاکو خویندو غوښې نښتې په ملبه کې په وینو کې رنګ سوي قرآنونه پاڼې پاڼې هم داسې د حدیثو کتابونه پاڼې پاڼې زما د باجوړ د شهیدانو دغه سوال دی چې وینو کې لت پت شو څه قصور څه وبال دی په علم د قرآن عظیم الشان سزاوار کړه په زده کړه د علوم نبوت ګناهګار کړه خو قربان شمه قربان د باجوړ لاغې مورا چې راوړو ټوټې ټوټې بچی ورله تر کورا نو وی ویل چې بل زوی به لېږمه مدرسې لا قرآن به زده کوي چې افتخار شي قبیلې لا که دی هم شهید که نو بوډا خاون لېږمه رشته به د قرآن سره یو حال کې نه پرېږدمه قربان له هغه پیغلې چې واده یې و تیاره خاوند یې غوښې غوښې ورله راوړو په تلواره نو دی ورته سلام وکړو او دای ورته ووې په سوال او په مینت او په جړای ورته ووې په ورځ د آخرت چې ته نیازبین د پاک الله یې د ځان سره به سمه ګورې ما جنت ته بیایې زما د قام د میندو او د خویندو دا کردار دی چې غم کې هم فکر آخرت د ژوند شعار دی ای خدایه دلته هره زنانه دغسې غواړم د دوی رنګ کې رنګ ټوله زمانه دغسې غواړم اولاد د مشرف بیا جامعه حفصه پسې دي
بے شرم ډیر خوشاله په تعمیر د ګردواري دي انجام د مشرف د دوی نه څرنګه هیریږي په داسې رنځخته دی چې اډوکي یې رجیږي هم دغه انجام تل به د یهود د هر دلال وي مرض او بېوسي به دنیا ته یو مثال وي امامت کبرا کوي په لاس د عالمانو بیا ولې جوماتونه به سیزلي وی هندوانو د ختم نبوت بالحج فارم نه یې بهر کو د ختم نبوت بالحج فارم نه یې بهر کو په دې چلې د ټولو قادیانانو خواهش سر کو چې ټرمپ هم له عمران لاړ شي نو کشمیر زموږ نه لاړ شي چې ټرمپ مودي له راشي جوماتونه بیا له تاړ شي چې ټرمپ له عمران لاړ شي په کشمیر د اور باران شي چې ټرمپ مودي له راشي ویني مسلمان شي دا جنگ ټوله نړۍ کې د رڼا او د تیارې دی دا جنگ د مسلمان او د ډالرو د سکې دی دا جنگ په هر محاذ د کلیسا او مدرسې دی دا جنگ د یو میلو د سپېڅلې آینې دی دا جنگ په حقیقت کې د مکې او امریکې دی په خوب جنگونه چا ګټلي زور د ظلمو غواړي سنگر کې د تکبیر د نارو شور د ظلمو غواړي دا جنگ به ګټل غواړي دا سنگر به ګټل غواړي محراب نه مورچه جوړه کوي منبر به ګټل غواړي اسلامي مدارسو کې چې ټول طالب علمان دي په امن کې اوسیږي او د امن سفیران دي په دې خاوره پرامن انقلاب د اسلام غواړي شوکمارو نه خلاصۍ او خیر ښېګړه د قام غواړي خدا نه چې د مودي او د هندوانو نه یریږي دا نه چې د یهودو عیسایانو نه یریږي دا ول په ول پټکي دنګې غړی اوچت سرونه دا ول په ول پټکي دنګې غړی اوچت سرونه ماتیږي خو ټیټیږي نه ولاړ دي لکه غرونه څلوېښت ملکونه چې شکست خوري په ذلت کې هم دا د برکت د علما په قیادت کې طالب دی که عالم دی زما قام له افتخار دی ملت له افتخار دی خوږ اسلام له افتخار دی هم داغه ښاغلي چې مرام له سړی بیایي طاغوت نه یې راوشو که اسلام له سړی بیایي په پل چې موږ پل ږدو نو مرام ته به رسیږو الله رسول قرآن او خوږ اسلام ته به رسیږو